रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वलम यनकुसु المكيال والميزان او یو قوم چې کله هم په ناب تول کې دو نمبري شروع کړلا دوکې شروع کړلا غلای شروع کړی دا په ناب تول کې په تجارت کې په دکاندارۍ کې په سودا غستو ور کولو کې الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم دا درې عذابونه مگر هغوی رانیوی شوي دي په قحطونو باندې خشک سالي قحطونه وشدة المؤونة او په ګرانۍ سره په ګرانۍ باندې رانیوی شوي دي مهنګایي چوته وایي هر شی ګران خلک چغې وایي خو والله بزان حرام کړي د کچرته دې تر توجه کی چې مونږ هم څه کړي دي د توبې ضرورت ده او انفرادي نه اجتماعي ګناه دا ګناهونه عام کیږي اجتماعي توبې ضرورت ده چې ټول الله ته توبه تایب شي بې ځای شکایتونه چغې سورې په یو باندې ملامتیا ورچول په بل باندې څوک په بادشاه چې د پلانې راغی دا چې والله حیران بشي هلکه دا مخکې چې بل بادشاه هغه هم د دې ذمهوار و هغه بل چې راغی هغه هم د دې ذمهوار دی ځان هیڅوک ذمهوار نه ګڼي سوا د هغه خلکو نه چې الله رب العالمین ولا صحیح عقل ورکړی دی چې د قرآن او حدیث په رڼا باندې د هغوی دماغ او زړه منور کړي هغه خلک څه په خبره پوهېږي باقي ډېر چې کوم دي د علماو په شکل کې ښې پټکي تاو کړي ښه دومدامې نوم یې د هغوی په علم کې اصل رڼا د قرآن او حدیث هغوی ته نه یې ننوتي یو فن دی او پیشه ده چې اختیار کړې ده هغوی هم دغه د عوامو سره د ها سره حامله وایي د هغوی نه پکې مخکې راوړي دا فضول خبرې کوي دلته رسول الله صلی فرمایي وشدت المؤونه ګراني راتلل رزق تنګېدل د دې اسباب دا دي نابتول کې تاسو ګورئ والله تاسو داسې یو کس ډېر په مشکله پیدا کوي چې هغه مکمل د دو نمبرۍ نه ځان ساتي په خپل کاروبار کې په خپل تجارت کې پاک سړی به ته پکې چېرته ډېر په مشکله میلاو شي اکثریت خپل کوشش کوي هغه کارونه کوي چې د الله پیغمبر فرمایلو چې چا دا وکړه دا زموږ نه دی دو نمبري وکړله دوکې وکړله وجور السلطان علیهم چغې وکړه باچا ظالم دی حکمران ظالم دی رسول الله صلی الله فرمایي چې کله تا په ناب تول کې دوکې شروع کړې بیا به د بادشاه په ظلم باندې رانیوی کېږي وجور السلطان علیهم مطلب زما دا وکنه چې دا عقلمندي مونږ ځان کې لږ پیدا کړو چې دا اصل خبرې دي اوس که ته یو سړي د الله په پیغمبر په خبره باندې یقین نه وي خو هغه بیا د هغه څه زمونږ ګاډو باس نشته خو که د الله په پیغمبر په قرآن او حدیث باندې هغه تسلي کېږي نو دا د هغه دپاره روغه رمټه خبره ده ښکلې اصول الله بیان رسول الله صلی الله بیان کړي